रहीम। अतम नंबर सफ़ा मतलबुन यजिबु इत्तिबाउर राजिह वला यजूज़ुल अमलु वलल इफ्ता'i बिल मरजूह बिल इजमा'i इल्ला फ़ी बौज़िल मवाज़िअ। और दा मूँ शुरू करे हो कना दा दी आखिरी शेर च कम दे कना औ कान ज़ाहिर रिवायत वलम युरज्जिहु खिलाफ ज़ाका फ़अलम इअलम बिअन्नल वाजिब इत्तिबाउ मा तरजीहुहु अन अहलिही क़द उलिमा। द दې तशरीح कोي علامه शमी साहब द दې तशरीح په خپل باندې कोي نو یجب اتباع الراجح واجب د اتباع د راجح کول ولا يجوز العمل ولا الافتاء نه عمل جایز دی او نه فتوا ورکول جایز دی بالمرجوح په مرجوح باندې بالاجماع په دې خبره باندې اجماع ده د دې اجماع دوا وکړه درته مخکې پیش کړي علامه شمی صاحب ټولو کتابونو کې چې کومه دوا وکړي د بیا خپل هغه خی هم خپل دوا ثابتوي دلته وی کنه چې په دې خبره باندې اجماع ده. په کومه خبره اجماع ده چې مفتی یا یو سړی خپل عمل کوي، مفتی صاحب د چاته فتوا ور کوي یا قاضي صاحب د چاته فیصله کوي یا یو سړی د په فقه مسایلو باندې اجتهادي مسایلو باندې عمل کوي نو د لپاره جایز نه دی چې د په مرجوح باندې هغه وکړي، په مرجوح باندې څه وکړي فتوا ورکړي. دی څه وایي چې دا خبره باندې اجماع ده. په کومه خبره اجماع ده چې په مرجوح باندې نه فتوا ورکولی شي نه عمل کولی شي، دا حرام دی. یاد شو الا فی بعض المواضع، مگر په بعض مواضعو کې تب مرجوح کول تا څه شي مجبوره کېږي، خو دا به مخکې درته وښیي چې کم ځای کې صحیح دی. آی ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسه او یفتي غیره، یی چې واجب دی په هغه چا باندې چې اراده وکړي چې زه عمل وکړم په خپل ځان د پر عمل وکړم، ان یعمل لنفسه او یفتي غیره یا فتوا بل چله ورکم. واجب دی په د باندې ان یتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، د باندې دا واجب دی چې اتباع وکړي د هغه قول چې هغه راجح کړی دی د مذهب علماء کرامو، هغه مذهبه د دین هغه علماء کرام مراد دي چې هغه مخکې شعر کې ذکر شوي اهل الترجیح. دا د اول شعر کې نه وي چې اصحاب الترجیح آریو غیر خو به ترجیح نه ورکوي کنه، ترجیح خو د پاره خو خپل کسان دي کنه چې اصحاب الترجیح دي، نو هغه به ترجیح ورکوي. هر سړي دا کار نه دی په شعر کې تیر شوي کنه. نو وایي چې هغه زمونږ د مذهب چې کم دی مشایخ دي چې هغو ترجیح ورکړی فلا یجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح، نو پس جایز نه دی عمل او افتاء او فتوا ورکول. دا مسله ما درته د اول کتاب صحیح ووایي ښه دا کتاب څه دی دا رسم المفتي دا صحیح ووایي، دا نور معین القضات وغیره نور کتابونه بیا خیر دی مطالعه کې راولئ، خو د یو کتاب خو صحیح زده کړئ کنه، هغه زده کړئ، دا متن یې هم زده کړئ، دا معنا یې زده کړئ، شرح یې زده کړئ، د الفاظو معناګانې هم زده کړئ صحیح ښه. او د دې کې څه مسله راځي سوچ ورته کوه غور کوئ. الا فی بعض المواضع کما سیأتی فی النظم، وایي چې تاسو ته مخکې په نظم کې دا خبره تیره شوې چې بعضې مواضعو کې په مرجوح کول باندې فتوا ورکولی شي، دا خبره مخکې تیره شوې. دا څوک وایي؟ علامه شمی وایي. وقد نقلوا الاجماع علی ذلک، او دا په دې باندې ډېرو علماء کرامو ډېرو مشایخو اجماع نقل کړې ده. ته ورته چې اوس دوا وکړه اجماع چېرته ده پیش کا، غیر مقلدین بیا بار بار پیش کوي. نو دی وی پیش کوم یې ففي الفتاوى الكبرى، ففي الفتاوى الكبرى دا کتاب دی، الفتاوى الفقيهة الكبرى دا فتوا چا لیکلی شهاب الدین احمد بن محمد بن علی المعروف بابن حجر الهیتمی. ابن حجر عسقلانی دی کنه یو هغه هم ډېر کار کړی، او دا یو بل ابن حجر هیتمی دی، دا د ډېر کار دی په فقه کې کتابونه ډېر لیکلي ښه. نو د په د خپله فتوا کې لیکلي دی. دا دی وایي چې په کومه فتوا کې فتاوى الکبرا نه کومه فتوا الفتاوى والفقیهة الکبرا پورا کتاب نوم دی، یعنی د ابن حجر هیتمی په خپله فتوا کې لیکلي دی. فتوا کې للمحقق ابن حجر المکی دا نوم دی. قال فی زوائد الروضه
اوس د دې وایي چې دی وایي دا څوک وایي محقق ابن حجر مکی حیتمی قال دی وایي فی زوائد الروضه انه لا يجوز للمفتي یعنی ابن حجر خپل خبره نه کوي دا د زوائد الروضه خبره نقل کوي ابن شمی خبره کوي دا اوس چې کومه خبره ده کی قال فی زوائد الروضه دا څوک وایي دا قاله دا ابن حجر وایي ابن حجر په د فتوا کې لیکلی دي چې انه لا يجوز للمفتي والعامل ان يفتي او يعمل بما شاء من القولين مفتی د پاره او عمل کوونکی د پاره جایز نه دی چې د فتوا ورکی یا عمل وکي بما شاء من القولين چې کم قول یې خوښوي په دوه قولونو کې اول وجهین یا په دوه وجهو کې من غیر نظر بغیر د دینه چې د کې نظر نیوي کړي راجح مرجوح یې نه کتل دوا قول رغلی وي اول خدا خبر اوره چې دلته ویلي چې قولین او وجهین د وجهه جمع ده او قولین د قول جمع ده په دا مسله ځان پوه کړئ چې زمونږ کم مجتهد مطلق ته څوک ته امام ابو حنیفه رحمت الله ورسره صاحبین هم دي د دوه امام محمد او امام ابو د دوړه صاحبین او امام صاحب د دې چې کم قول راشي د قولو ته مونږه روایت وایو د دې خبره ته څه وایو شوافیع هم امام شفیع صاحب قول ته څه وایي روایت وایي دا یاد شو کنه قول د ورته قول ویل شي ما د عموم خصوص مطلق نسبت ته پدې کې خو اصل کې دا اصطلاح دا روایت چې دا د امامانو د پاره ده مشایخو د پاره نه ده لاندې چې کوم کسان ته مشایخ وي یاد شو دا خبره دغه روایت اصطلاح چې کومه دا د امامانو د پاره ده او شوافیع هم پدې کې اختلاف نه کوي هغه شوافیع امام شفیع اقوال ته سوی روایت وي خو چې مونږ د خپلو د صاحبینو نه رکوز شو نو نوره مشایخ قاضي خان وغیره اقوال راخلو هغې ته بیا مونږ روایت نه وي څه ورته وي اقوال او دلته دوی اختلاف کوي دوی بیا د خپلو مشایخو اقوالو ته وجهه وي وجوه ورته وي یوه وجه دا ده بله وجه ده دا باندې پوه شوې چې کله نه پوه بیا وایي زه پوه نه او وایي چې کله چې قولین او الوجهین چې مفتی د لپاره جایز نه دي چې په دوه وجو کې یا په دوه قولونو کې بغیر د نظر نه بغیر د چې معلوم کړي نه وي او دی په عمل کوي یا فتوا ورکوي جایز نه دي وهذا لا خلاف فی په دې کې سره خلاف چا نه دی کړی چې ته وایې چې شوافیع خدا وي ملکیان دا وي دې کې د فقهای کرام هیڅ قسم خلاف نشته ده خا وسبقه الى حکایت الاجماع وسی بیانوي وی چې دا اوله یو اجماع چا ذکر کړه ابن حجر ذکر کړه ابن حجر خپل کتاب نه حواله نه راکړه کم ځای نه زوائد الروضه كذا في الفتاوى الكبرى لابن حجر وذكر النووي هذه العباره في كتاب القضاء من روضه الطالبين دا د امام نووي کتاب دی چې هغه ته ویل شي روضه الطالبين وعمدة المتقين وهو كتاب للنووي في فقه الامام الشافعي دا د امام شافعي مسلک باندې امام شافعي په فقه کې د خپل کتاب لیکل دي روضة الطالبین د امام نووي خو د امام شفیع مسلک ولا وکړ دغه مقلد نو دی وی یو خدا نقل شو یو اجماع اوس دی بل نه وسبقه وی دینه مخکې هم سبقت کړی دی اله حکایت الاجماع فیهما د اجماع په نقل کولو کې سبقت کړی یعنی دنه مخکې یو اجماع نقل شوی دا فیهما د دې دواړو په باره کې دا دواړه څه شي تاسو په سبق پتا څه پوهې کوم پکنه د څه وی چې دینه مخکې و اجماع هم ذکر شوی دا ابن صلاح ذکر کړی دا فیهما په دې دواړو کې دواړه څه شي مخکې یو عامل دی تاسو پوه شئ په مفتی عامل په باره کې یا مفتی مجتهد او غیر مجتهد وغیرہ یعنی د دواړو په باره کې دا یو اجماع مخکې هم ذکر دینه مخکې وړاندې ذکر شوی دا ځکه چې ابن حجر غالبا چې دا ابن حجر چې کم دی هغه 610 هجری کې و د ابن صلاح چې دا خو 400 کې مړ شوی دی نو دوله اجماع چې دا خو پیله ده که سبقت ده کړی دی ابن صلاح خبره باندې پوه شو کنه یعنی د دواړه په دې باندې اجماع ده چې جایز نه دي مرجوح کول باندې نه عمل کول جایز دي نه فتوا ورکول جایز دا خبره ختمه شوه دا اوس بله ول باجی او علامه باجی صاحب چې کم دی دا علامه باجی دا خو هغه نووي خو چې دا کنه هغه خو د امام شفیع مسلک ولا مجتهد دی او محقق دی او دا بل محقق دی د مالکیه ولا امام مالک رحمت الله علیه د نوم پورا نوم د ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی
علامه باجی دا هم په 483 وغیره 73 کې داسې وفات شوی. نو علامه باجی څه کنه دا باجی ولا خبره بله ده اجماع دا غوله ابن صلاح ولا دوړو ولا نقل شو خو وایي چې باجی چې کم ده من المالکیت فی المفتی دا باجی چې کم ده دا د مالکیاو ولا د صرف مفتی د پاره اجماع ذکر کړي عامل د پاره نه ده. ته به دا اعتراض کوي چې بیا عامل به څه کوي چې مفتی نشي کولی نو عامل یې پکې ذکر وایي هغې به مخکې لکه روان دي د دې جواب مخکې روان خو صرف دومره په خبره پوه شي چې علامه باجی صاحب چې کم دی هغه په دواړو په باره کې اجماع نه ده نقل صرف مفتی د پاره مفتی په باندې مفتیان خو تاسو په بند کړی چې مرجوح باندې به قطعا نام فتوا ورکړي. ښه وکلام القرافي دال اوس د بل محقق دی قرافي ابو العباس احمد بن ادریس شهاب الدین القرافي مالکی دا مالکی دی او دا بیا دنه بعد تیر شوی دی الباجی نه علامه باجی نه بعد تیر شوی دی هجری 684 کې. دا یاد سره د تاریخونه به تاسو ته د محقق چې کمی هغه پته لګي دا کم وخت تیر شوی دی امامانو سره څومره نزدېکت وکنه چې تاسو ته د وفات یا پیدایش تاریخ یاد وي سن خو چې کم از کم یاد وي که تاریخ وي صحیح دی اسدي خو چې درته یاد وي دا ضروري خو د مخکې په دې رسم المفتي کې روان دي چې خامخا به د محققین پیژنې مجتهدین به پیژنې چې ځان ته مفتی وایي. خو مخکې ورپسې وایي چې دا علامه قرافي چې کم دی دا دال على ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء وایي چې د کومه عبارت ته د کومه خبره ده په دې باندې دلالت کوي چې مجتهد د پاره او مقلد د پاره مجتهد او مقلد دواړو د پاره جایز نه دی حکم چې چاته فیصله ورکي قاضي وي مفتی قاضي هم وي کنه چې فیصله ورکي ول افتاء یا فتوا ورکي بغیر الراجح بغیر د راجح کولنا لانه اتباع للهوى ځکه چې دا اتباع دي څه ده واشاعه اتباع ده وهو حرام اجماعا او دا خبره هم حرام نه ده اجماعا یعنی په دې اجماع ده حرام شو کنه مرجوح. خا اوس د کی خبره اتباع للهوى یعنی دا سړی چې وای کنه خامخ په مرجوح باندې ته غور کوي خو کې به څه چل وی کنه یا به چانه پیسې خوړلې مفتی به چې مرجوح کول باندې فتوا ورکړي چې کم مستفتی دی یا کم چې ماس باندې قضا کوي فیصله کوي چې دته ګټه وشي نو پیسې به خوړلې کنه یا به چت د وجه نه کوي څه وجه به نو دا د خواهشاتو تبعیداری ده دا د الله او رسول تبعیداری نه خواهشات ها نو دې ته وی افرایت من اتخذ الهه هوا دا د الله تبعیداری نه ده نو دا ځکه حرام ده په دې اجماع ده د دلیل هم پیش کړی. وان محله في المجتهد ما لم تتعارض الادله اوس یو خبره پکې کړی دا واوره چې دلته کې تا وویل چې خاصه مقالد د پر غصې شو چې مرجوح باندې دا مجتهد به څه کار کوي چې مجتهد مثلا مجتهد خو مجتهد وي هغه په ترجیح او مرجوح باندې چې ور کوي خو مرجح به وي کنه څه وجه وي نو دلته دې تشریح کړی چې تو دا سوال په ذهن کې راځي کنه چې د مجتهد لپاره خو پکار و چې اجازه وي کنه نو دی و چې اجازه پکې شته دا خو د اجازه چې نشته اوجه ده چې کله کله مجتهد ته داسې مسله مخترا شي چې هغه کې تعارض نوي ويعجز عن الترجيح او یا د عاجز شي د ترجیح نه یعنی داسې خبره نه ده چې د ترجیح نشي کولای یا داسې دوا قولونه نه دي چې په هغې کې تعارض نه وي په دې وجه وایي مجتهد بدلته کې بیا خواهشاتو تابعداري کوي او که د مجتهد چې کم دی تعارض دفع کولی شي نو دی به تعارض دفع کوي که نه که دفع کولی شي دی خو عاجزه نه دی ترجیح به ورکوي نو بیا که دی ترجیح دفع نه که نو بیا د مرجوح کول باندې غور مجتهد خو کولی شي که نه ترجیح ورکي او دی ترجیح نه ورکي نو دا خواهشاتو تابعداري وکړه او کنه نو جایز نه دی مجتهد د پراخه ټیک شو اوس دې کې پوه شو که دې کې څه مسله بله شته چې وایي بیا تاسو ما وایي چې دا مسله باندې پوه نه شو
وأن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين اجماعا. او کدا نوی مثلا چې دی نه ترجیح کولی شي نه تعارض هم موجود، بیا په یو باندې ورکولی شي، بیا خو بله لاره نشته مجتهد دپاره دا حکم، بلکې مقلد د مجتهد د دواړو قولونو کې چې بله لاره یې نو بیا ورکولی شي. ټیک دی که نه؟ د یو شرط بیان کړ. وقال الامام المحقق علامة قاسم بن قطلوبغا دا محقق علامه قاسم بن قطلوبغا دا کله وفات شوی دی؟ دا د ابن الحمام چې کم دی که نه د فتح القدیر چې لیکلی د هغه شاګرد دی. څو 879 کې ابن حمام چې کم دی هغه شاګرد دی او محقق و مجتهد او ومسه دی، اتمه کې وفات شوی دی. نو دی وایي که نه په خپل فی اول کتابی تصحیح القدوری، په اول کتاب خپل اول کتاب چې دغه لیکلی وا کوم و تصحیح القدوری. د تصحیح القدوری چې کوم دی دا پورا نوم څه شی دی؟ التصحیح والترجیح علی القدوری علی مختصر القدوری. د پورا نوم څه دی؟ د مختصر ویل دی مدرسو کې. نو دی په خپل تصحیح القدوری کې وایي إني رأيت من عمل في مذهب أئمتنا رضي الله عنهم بالتشهي. وایي چې ما خپل لیدلی مې دي من عمل في مذهب أئمتنا، داسې خلک چې زمونږ د امامانو په مذهب باندې وو، د خواهشاتو په وجه مې د دوی نه داسې خواهش پرست ما لیدلی دي په هغه وخت کې لیدلي. اوس ټول الله مو دې مونږ ګناه معاف. اوس د مفتیانو څه حال دی؟ د په هغه وخت کې وایي ما لیدلي دي غټ مفتیان چې ځان ته به محققین وي. حتی سمعت من لفظ بعض القضات، غټ قاضیان بو، قضات قاضي جمع ده، وایي چې ما خپله ته اورېدلی دي چې هل ثم حجر، په دې کې څه وجه څه چل دی؟ یو هم د امام قول ده، بل د امام قول ده چې په کم عمل وکړه. دې کې څه خبره؟ ثم حجر خو لفظي ترجمه دا چې ثم هل ثم حجر، آیا دلته کې بیا څه پابندي؟ حجر پابندی ته ویل شي. دې کې اس میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی امام صاحب کا قول ہے، یہ بھی امام صاحب دا وایي ما دا ته اورېدلي دومره زړور دي غټ قاضیان مفتیان. فقلت نعم، وایي چې ما ورته ووایي چې بالکل دا دواړه قولونه خو د امام صاحب دي. اتباع الهوای حرام، لیکن اتباع د حرامو د اتباع د خواهشاتو چې کومه دا حرامه ده. ما آیات پیش کا فریت من اتخذ الهه، ولې دا اتباع د حرام د خواهشاتو رضی. والمرجوح فی مقابله الراجح بمنزله العدم، ځکه چې مرجوح کول چې دا په مقابله د راجح کې داسې دی لکه نشته چې نشته باندې ته عمل کوې نو خو بیا د خواهشاتو عمل وکړو. یعنی ته خو وایې چې کول خو مرجوح شته، زه وایم د مرجوح دا کول له سره دی نه، دا دنیا دی د یو طرف ته که چې رجح موجود. خبره پوه شو که نو چې یو کول شته نه رجح شته، بل خو به عدم شو که نه، مرجوح عدم شو که نه په مقابل. نو ته چې عمل کوې په هغه باندې په رجح به یې کوې که او رجح په مقابله کې عدم دی، یعنی مرجوح، یعنی په یو کول شته دا په خواهشاتو پسې روان دي. داسې نه شي ویلی چې مرجوح چې دا امام کول دی وایي دا ختم شو، بس دا دنیا شو چې راجح موجود شو. پوه شو پې؟ والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع. متقابلات یعنی الاقوال التي تعارضت فيها الادله، یعنی هغه متقابلات یعنی هغه دوا اقوال چې په هغې کې تعارض وي. ټیک ده؟ نو هغه والترجیح بغیر مرجح، او ترجیح بغیر د مرجح نه. په کوم شي باندې چې ترجیح ورکوي مرجح هغه ته ویلی شي هغه شی، نو دا یې چې ممنوع دی په متعارض اقوالو کې. دا لږ ختمو ټیم خو پوره دی که نه، ځکه چې بیا طبقات فقهای کرامو روان ضروري سبق دی. طبقات په تاسو ته مې چې به ضروري تاسو زده چې مفتیانو طبقات په تاسو بالکل ازبر یاد کړي وي. ها طبقات اوه طبقات یې آسان دي، زه به درته په داسې طریقه وښایم چې تاسو به د هغې مرتبې باندې نومونه به خپله یادوئ.
خو مرتبه کې چې فرق راغلی هغه به درته زه وښایم دا فرق پکې څنګه راغلی هغه به زه درته انشاءالله په بل سبق کې وقال الامام ابو عمر فی آداب المفتی وګوره بله اجماع نقل کوي دا ابو عمر چې کوم دی دا ابن صلاح تلاندې ورسره لیکلي هم دی ابن صلاح او دا کله هغه شوی دی دا ابو عمر ابن صلاح دا د وفات شوی دی په 643 کې ٹھیک تا او دا شافعي و دا شافعي مل ابس ټیم پورا دا ختم کو بیا وای فی آداب المفتی دا کتاب دی شغه آداب المفتی هم ویل شي آداب المفتی والمستفتی مرته ویل شي کتاب غټ غټ کتابونه لکه رسم المفتی څومره نمونه دي خو آداب المفتی والمستفتی چې راشي پوښه د ابن صلاح کتاب آداب المفتی چې ذکر راشي پوښه د کتاب نوم دی ښا وای د خپل آداب المفتی کې لیکلي اعلم ان من يكتفى بأن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح وإذا يكس چوي من يكتفى بأن يكون فتواه چې ما کومه فتوا ورکړي یا مې عمل کړی دی موافقا لقول دا به د یو قول موافق راشي یا به د یو وجه موافق راشي فی المسأله په کومه مسله چې ما فتوا ورکړې ده نو خامخا د ډندو ولا گزار مې کړی دی یو قول ته برابر دی ډندو گزار دی وای داسې وای او که عمل مې وکړو نو یو قول باندې خو به راشي که چې کم یو دی کم ترجیح ورکړی شوی و که نه او بغیر د دې نه چې د نظر کړی فی ترجیح فقد جاهلا نو دا څوک دی دا غیر مقلدو شیخ شوی شي دا فقط جاهلی دا د غیر مقلدینو شیوخ دي امین بشوري صاحب دی دا منیر شاکر صاحب دی د نور چې کوم دی دا مرزا ابو حسن سوتی دی دا چې فقط جاهلا دا خبرې چې کوي دا دوی دا خبرې کوي ترجیح مرجی ته خیال ما کوه رغله خو دې کول خو رغله نو وای چې داسې شی دی او وخرق الاجماع او د اجماع شلون کې د اجماع شلون کې مسلمان پاتې شي بیا به طبقات وي جزاکم الله بانی کا